سلامونه ملګرو، نن به د سپریم کورټ نه یو ډیره اهمه فیصله راځي. هغه څه فیصله د ډیټیل سره په خبره کو او دغه فیصله حواله سره ماهرین وای کچره دا فیصله د آئینی عدالت مطلب د آئینی عدالت په فیور کې راغنو دا بر پاکستان د تاریخ ټولو نه بدترین فیصله وی او دا بر پاکستان د آئینی عدالت د پاکستان په آئین کې یا پاکستان چې کوم جسټس ته دغه ټولو نه بدترین فیصله وی. جسټس عقیل عباسی او جسټس منصور علی شاه د 26وی آئین یو کیس اوریدو چې هغه کیس اچانک دغه نه بدل کړل شو او آئینی بینچ ته منتقل شو. آئینی بینچ کې هغه ججز شامل دي د حکومت د خواخي ججز پاره کې شامل دي. نو هغه چې څومره هم فیصله کوي د حکومت په فیور کې کوي. نو جسټس منصور علی شاه ورته ویلي دي چې ولې دا کیس مونږ نه تاسو ولې بدل کو د کیس د لپاره خو مونږ باقاعده ورس سلیکټ لوي چې په دې کیس باندې په دې ورس کې فیصله کیږي. رجسترار د راغوستل شي او هغه نه تاسو کړی چې رجسترار ولې دا کیس زمونږ نه اوچت کړی دی او آئینی عدالت ته ور کړی دی او پر رجسترار باندې توهین عدالت کاروایی هم وشي. اوس ماهرین وایي کچره د رجسترار د آئینی عدالت مطابق دا فیصله او کچ دا فیصله ما آئینی عدالت ته ور کړی ده نو دا بیا د آئین د پاکستان چې کوم تاریخ ته د پاکستان د جسټس چې کوم تاریخ ته دا بداغه بدترین فیصله وي او رجسترار سره آئینی عدالت ته هم مطلب پدای باندې توهین عدالت کیس کول پکار دي. آئینی عدالت ته هم توهین عدالت ولګي او د لپاره د فیصله جوډیشل کمیشن ته منتقل کړل شي او رجسترار باندې هم توهین عدالت ولګي. دا اپډیټس ګور به چې سکیږي د سپریم کورټ طرف څخه فیصله راځي چې دوی ولې څنګه د غیو فیصله د جسټس منصور علی شاه او د عقیل انجم نشټلې ده او آئینی عدالت ته ورکړي ده. دا بنن فیصله کیږي چې ولې ته اشتلې د رجسترار څخه فیصله ورکړي توهین عدالت پکې پچا باندې لګي.